د دیوالونو هم غوږونه وي دا متل خو هر چا اوریدلی دی ولی اوس په ښار کې ویونکي دیوالونه هم پیدا شوي دي کوم که یو خوا د امن کلتور او پرمختګ پیغام ورکوي نو بل خوا د یووالي صفایي د اهمیت او د یو شان بشري حقونو درس هم ورکوي په دې هکله د ذاتي مت پوهنتون پیښور د آرټ شعبې طالب علمانو الکانو جنکو د پیښور ښار د مختلفو دیوالونو ډولي کولو یو مهم پیل کړی دی زمونږه 8th ایونت روان دی هنر 8 ورته وی دا 8th ایئر ایونت دی और दा मुंगा हर साल हर काले कीगी और दे के स्पेशली मुंगा जदा पुख्तून कल्चर जदा आगा उचतोलो कोशिश को खलको त खैलो कोशिश को तसंगा जमुंगा पुख्तून कल्चर जदे आगा जूरा रिच थे और आगे के सुमरा कलर्स दी और आगा सुमरा वैल्यू साथी जमुंगा पुख्तूनानो दपारा دا موږ د آرکیټیکچر سټوډنټس ټول رايوځای شوي یو او یو سوشل اویرنس کمپین غونډه په پېښور کې موږ روان کړی دی څنګه چې موږ ته پته ده پېښور په یو وخت کې د ګلونو په ښار او په ښکلا باندې یادېدو خو ورو ورو چې سب پولیټیکل چینجز رالل څه پکې د ټیرریزم اکټیویټیز وشو خلک ورو ورو دباو شو ویرېدل ورو ورو خپل کورونو ته دنده شو د بهر ځایونو نه لږ غونډه کې په شا باندې شو چې د خلکو ته پته ولګي چې په پېښور کې اوس هم چې کم دی نه هغه کاریګري شته د خلکو په لاس کې هنر شته هغه ښکلا شته دا ټول چې کم دی نو په دې اکټیویټي کې پاس 2 ویکس نه دا روانه ده مونږ ډفرنٹ لوکیشنز باندې ډفرنٹ والز باندې کار کړی دی او دا کیلیګرافي د دې نه علاوه کوم وال ګرافیټي شوی دی دا مونږ ټول سټوډنټس انوالو کړي دي په دې کې د دیوالونو ډولي کولو دا مهم په عوامي کچ خو بې کچه ستایل کیږي ولی د دې مهم په شروع کولو کې د ضلعي انتظامی څه کردار دی په دې هکله ضلعي انتظامی چارواکي صدا سے ہوئی اس ایکٹیویٹی کو کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو کے پی کی ہماری تہذیب ہے ہماری روایات ہیں ہماری ثقافت ہے اس کو ہم وال گرافٹی کے ذریعے فن پاروں کی شکل دے کے ایگزیبٹ کر سکیں تاکہ جو وزٹرز ہمارے شہر میں آئیں اس کو دیکھیں اس سے لطف اندوز ہوں اور ہماری روایات کے بارے میں انفارم ہو سکیں یونیورسٹی آف پشاور کے اسٹوڈنٹس ہیں ہماری ٹیم کا نام دا اورنج وال ہے یہ جب جو ہوا ہے یہاں پہ جو آپ کو پینٹنگز وغیرہ میورلز نظر آ رہے ہیں یہ دا اورنج وال نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہنر کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں تو ہمارا جو تھیم ہے یہاں پہ پوسٹ آفس لوکیشن تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم لوکیشن کے مطابق تھیم اپنا رکھتے ہیں اینڈ وی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈیڈیکیٹ دس پارٹ آف دا وال ټو دا پوسٹ آفس کوم سکولینګ کې دي نو هغوی عموما د خپل پیرنټس نه تپوس کېږي چې بابا په دې بورډ څه لیکلي په دې دیوال څه لیکلي نو داسې قسمه وال چاکینګز به وو چې هغه به غیر اخلاقي وو هغه به زمونږ د معاشرې عکاسي غلطه کېدله مینلی چې کوم چلډرنز براتل د خپل پیرنټس سره نو پیرنټس په امبیرسمنٹ فیل کو د اسلامی تعلیماتو پرانا کې صفائی د نصف ایمان برخه ده باید په عوامي کچ د ډولي کړي شو دیوالونو سره سره د چارپیرچل د صفائی سترای خیال ساتل پکار دي د سونو پښتونخوا د لپاره اظهار محمود